अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियाति व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा व मन कानत हिज्रतु इलल्लाहि व रसूलिही फहिज्रतु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिज्रतु इला दुनिया युसीबुहा व इम्राअतिन यतज़व्वजुहा फहिज्रतु इला मा हाजरा इलैहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि। तसे खपल कमरे ته बच्चा لاړ شي دا تجربه مو کړه صحیح نه ده اكو کمره کې کې نه ځه که چا ویلې وای در علی ګلی تاسو به خبره پوه شئ دا ابتدایي حدیث د مشکات شریف کی دې حدیث شریف کې بلس مباحث اول بحث احوال دراوی د حدیث شریف دویم بحث مختصر مطلب د حدیث شریف دریم بحث وجه د تصدیر د کتاب بهذا الحدیث کتاب ولی شروع کا پدې حدیث سلورم بحث فضیلت د دې حدیث پنځم بحث شان ورود د دې حدیث دا حدیث نبی علیہ السلام کومه موقع کې ویلې دي ته شان ورود وای او آیت په کومه موقع نازل شوی هغه ته شان نزول وای شپږم بحث ما هو المقصود من الحدیث حدیث شریف کې مقصد څه شی دی څه بیانول غواړي وم بحث نوعیت د حدیث دا حدیث کم قسم دی حدیث په اقسامو کې اتم بحث تشریح د الفاظ د حدیث او اعتراضات او جوابات نهم بحث مسائل مستنبطه من الحدیث دی حدیث کی کمی مسلو تا اشاره شوی منگ لپی کمی مسلو بانی عمل پکار لسم بحث یو مسئله اختلافیه زمونږ او د شوافیو په منځ کې چې نیت په اودس کې فرض دی او کنه دی فرض بیان د فرضیت د نیت فی الوضو دا لس مسئلې به دی حدیث شریف کی اجمالی لس عناوین میں درتا ذکر ذہن تمرا لکنا اول بحث احوال دراوی دا حدیث شریف دا دے حدیث راوی دے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ابو حفص دے حفص زمری تا وی دے دیر بہادر و نزک ولتا ابو حفص وی د زمری پلار یعنی زمری نه ډیر بہادر زمری خو بزمری خدای پلار دی دای مطلب الکه په پوښ منګه وای چې څوک ډیر سخی بس د حاتم توئی پلار دی صحیح ده کنه لقب فاروق اعظم دی مکه مکرمه کې په اسلام مقدس دین باندې مشرف شو دا د نبوت شپږم کال و چې د مسلمان شو جبريل علیہ السلام راغله نبی علیہ السلام وی استبصر اهل السماء باسلام عمر نبی علیہ السلام ته جبريل علیہ السلام وی د اسمان ملائکه د عمر رضی الله عنه په ایمان ډېر خوشاله دي د دنه مخکې درې دېر سړو او شپږو ښځو ایمان راوړی و نهه دېرش دی چې کله مسلمان شو نو د مسلمانانو تعداد څلوېښتو ته ورسي څلوېښت فاروق ورته ولې وایي ځکه دی فارق بین الحق والباطل
یو یهودی او د یو منافق لانجه وه په یوه مسله نبی علیه السلام ته ورغله نبی علیه السلام فیصله وکړه د چا په حق کې یهودي په حق کې د منافق ور چې بار راووته وایي زه یې نه منم وایي زه چې عمر ته ځو نو د منافق خو دا خیال و چې عمر خو د کافرانو باره کې ډېره سختي کوي صحیح ده نو چې عمر ته ورشم او ورته ووایم چې دا خو کافر دی نو هغه به زما باره کې فیصله عمر ته چې ورغله نو یهودي ورته چې ستاسو پیغمبر زما په حق کې فیصله وکړه او دی وایي چې عمر له ځو نو هغه له ویم داسې ده او ورته وایي او نو هغه خو ویل چې دی به خوشحاله شي چې ته موږ فیصلې له راغلي عمر رضی الله عنه ورته وایي تاسې لږ صبر وکړئ زه فیصله راوباسم فیصله کوم لاړه تورې راویستله او دا منافق په دې سر ووایه سر یې ته وغلته وغورځاو په سټ یې ووه او وی فرمایل هذا قضایی لمن لم یرضا بقضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله په فیصله چې څوک نه راضي او نه خوشاله دا فیصله ده زما ا د منافق خلق راغله مخبلوان چې زمونږ سړی مړ که نبی علیه السلام او دا چل دی او دی ظلم وکړو موږ بدله پوښتنه دې وشي عمر یې راوغوښته ولې هغه ورته قربان ده ستا فیصله یې نه ده منلې نو الله تعالی څلورمه پاره کې دې باره کې آیتونه رالیږلي دي او بیا د دې وجه نبی علیه السلام دته فاروق وویلې چې د باطل او د حق په منځ کې فرق او جدایي راولي تاسو په خبره پوه شئ اول من سمي بامیر المؤمنین نبی علیه السلام نه وروسته ابوبکر صدیق خلیفه شه د ابوبکر صدیق نه وروسته نو ابوبکر صدیق ته به خلکو څه ویلی یا خلیفة رسول الله ای د رسول الله خلیفه زما دا کا عمر ته چې بیا ابوبکر صدیق وفات شه عمر خلیفه شه عمر ته به ویلی یا خلیفة رسول الله ای د رسول الله د خلیفه نو عمر ویلی چې زه لاړم بل راشي او بیا بل راشي نو قصه به ډېره ګرانه شي مضافونه به ډېر شي قصه به د مضافونو ډېره مشکله شي نو ویلی خلیفه نه تیر شئ تاسو مؤمنان یې یو زم امیر یم نو ما ته امیر المؤمنین وایي د مؤمنانو امیر وایي زه صحیح ده نو اول من سمي بامیر المؤمنین دیارلس هجري نه تر 30 هجري پورې پوره 10 کاله دی د مسلمانانو خلیفه و په 30 هجري کې شهید شه د ابولولو نصرانی د لاس په دې 10 کلو کې 2,53,000 مربع میل ځمکه فتح کړې ده 10 لکه مربع میل ځمکه د نبی علیه السلام زمانه کې فتح شوې نو دې د 2.5 لکه او 53,000 مربع میل ځمکې حاکم یو وخت کې د دوه غټو حکومتونو سره مقابله کړې وه فارس او روم سره او دواړو باندې فتح حاصله شوې وه ایران هم فتح کړی و تاسو په خبره پوه شئ او ډېرې علاقې فتح کړې 3,000 جماعتونه جوړ کړي وو 900 جامع جماعتونه او 1,000 عام مساجد ټول عمر 3 کاله د دنه 500 او 10 حدیث رواج شوي ټول مرویات د 500 او 10 دي
دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. عن عمر ابن الخطاب رضی عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نه روایت ده. قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د تبلغ لکشن د صاحب اخلای. عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله دسی بنوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یلا کانو اولنه قال دې کې ضمیر ده دا عمر تراچی ده او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مقوله ده قال اول قال ده پاره او رسته چې کوم حدیث راځي هغه مقوله ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو قال بنوای دې کې بیا ګډوډې سم راځي کې پیسې په لکه صاحب پکې علای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انما الاعمال بالنیات یقینا دار مدار د عملونو په نیتونو دي. و انما لامرئ ما نوى هر بنده ته به هغه څه ورکول کېږي د څه نیت یې چې کړی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هغه څوک چې هجرت د الله او رسول لري په دنیا کې په هجرته الى الله ورسوله هجرت د الله او رسول لري په ثواب کې هم. ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها هغه څوک چې هجرت د دنیا د پاره چې دی ورسیږي دنیا ته ایم راتنیا خزه د پاره هجرت کې تزوج چې دی ورسره نکاح کې د هجرت نه بغیر نه کیږي. فهجرته الى ما هاجر الی د هجرت هغه څه ته چې څه ته هجرت کړي چې دنیا او خزه د هجرت د دنیا او خزه ته څه خدای ته نه دی. حدیث په مطلب پوه شئ. دریم بحث وجه د تصدیر د کتاب په دې حدیث. کتاب شروع د دې حدیث نه ولې وکړه؟ صاحب د مصابی د کتاب شروع د دې حدیث نه وکړه د سو وجونه. اوله وجه اقتفاء السلف سلف تابعداري وکړه. لکه امام بخاری د خپل کتاب شروع د دې حدیث نه کړی د نور محدثینو. نو اوله پیدا پکې څه شو؟ تابعداري د سلف. دویم التنبیه علی تصحیح نیته تنبیه ورکوي په دې خبره باندې چې کتاب خو زه جوړوم خو زما نیت پکې ګورئ صحیح دی الله رضا ده. وعلى سبيل التحديث بالنعمه لا على سبيل التكبر تحديث بالنعمت کوي تکبر نه کوي زما نیت صحیح دی دا تحديث بالنعمت توجه نه وای تکبر نه کوي. دریم عبد الرحمن ابن مهدی وی من اراد ان يصنف كتابا فليبدا بهذا الحديث څوک چې اراده لري چې کتاب تصنیف وکړي نو دا حدیث ته په ابتدا کې ولیکي. نو د ځکه ولیکه چې ما د عبدالرحمن ابن مهدی دا خبره باندې عمل وشي. سلورم التنبیه للعالم والمتعلم على تصحیح نیته استاد او شاګرد ته تنبیه ورکوي چې نیتونه ګوري صحیح کوي. اوس هم سره وخت ته نیت صحیح کوي. ابتدا کې نیت ذکر کوي. طالب تم وایي چې نیت صحیح کا استاد تم وایي چې نیت صحیح. پینځم دې حدیث کې د هجرت ذکر دی. طالب ته تنبیه ورکوي چې هجرت ترک الوطن ته وایي سبق د پاره به ته وطن پرېږدي خواهشات او لذتونه به پرېږدي. څلورم بحث فضیلت د دې حدیث. امام احمد ابن حنبل وای دا حدیث ثلث علم دی د علم ټول علم درېیمه حصہ ده. امام بیهقی د دې وجه بیان کړی ده چې مسائل د علم درې قسمه دي. یو هغه د علم مسائل دي ما يتعلق بالجنان چې زړه سره تعلق.
دویم هغه مسلې دي ما يتعلق باللسان چې ژبې سره تعلق دی، او دریم هغه مسلې دي ما يتعلق بالارکان چې اندامونو سره تعلق دی. نو دې حدیث کې نیت ذکر دی او نیت ما يتعلق بالجنان دی، زړه سره تعلق دی. نو څومره مسلې د علم دي درې دي، یو حصہ پکې ذکر شو چې ما يتعلق بالجنان، ځکه ورته امام احمد ابن حنبل سلسل علم وای. امام شافعی رحمه الله وای دا حدیث نصف علم دی، نیم علم. ځکه هغه وی اعمال دوه قسمه دي، قلبی او قالبی. یو د زړه عملونه دي او یو د بدن عملونه دي. دې کې اشاره چاته ده؟ د زړه عملونو ته. نو نصف علم شو. امام ابو داود وی دا حدیث ربع د دین ده، د دین څلورم حصہ. ځکه دارومدار د دین په څلورو خبرو دی. اول د شبهاتو نه ځان ساتل، دویم زهد، دریم بیهوده کارونه پرېښودل، او څلورم نیت. دې حدیث کې نیت ذکر دی چې دا د علم څلورمه خبره حصہ شو. پنځم بحث شان ورود د دې حدیث. دا حدیث کومه موقع کې نبی علیہ السلام وفرمایل؟ امام طبرانی په صحیح سند سره د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نقل کړی دي چې منګه کې یو سړی و، یوې ښځې ته د نکاح پیغام ورولېږه چې ما سره نکاح وکړه. هغې ورته چې ته خو مکه یو ما هجرت کړی دی، که هجرت دې وکړو نو بیا به در سره هله نکاح کوم. شرط یې ورته هجرت ولګوم. سړي هجرت وکړو، بس ښځې سره نکاح وکړه. دې ښځې نوم ام قیس و. نو دا سړی په مهاجر ام قیس باندې مشهور شي. دا څوک نو دا بیان په حدیثو کې نشته، ځکه په سړي به پرده چیک. صحیح ده. نبی علیہ السلام خبر شه، نبی علیہ السلام صحابه راغونډ کړه، هغوی په مخ کې دا حدیث چې دارومدار د عملونو په څه دی؟ هجرت چې کوئ د الله دپاره به کوئ، دا عبادت دی، ښځې دپاره مه کوئ. شان ورود د حدیث باندې پوه شئ. اوس به په تاسو یو اعتراض وارد شي چې نکاح څه بده خبره ده که ثواب کار دی؟ ثواب کار دی. تاسو ویل دی عند التوقان واجبون، او که ضرورت نو بیا واجب هم ده. هجرت هم وشو، نکاح هم وشوه. هلکه پې پوه شي که پې پوه نه شي. تا ته څوک وایي پلانکۍ مدرسې کې دې که داخله واخیسته نو تا ته به نکاح کوم، نو ته به قمقلې چې بلې مدرسې ته ځې، مغې له تګ پکار. تاسې پې پوه شئ که پې پوه دی؟ یا تاله څوک وایي که سبق دې وویلې نو بس نکاح واده به درته کومه، نو دا ښه خبره شو، سبق هم شو او واده هم شو. نو چې ښځې ورته دي که هجرت دې وکړو زر سره نکاح کوم، نو هجرت هم وشو، واده هم یو امر شرعي دی، دې کې خو څه بدي نشته که. یا ته تبلیغي ویلې که څلور میاشتې دې ولګولې نو زه به درته د نکاح بندوبست کوم، نو څلور نه وی اته به ولګوم. صحیح ده. دا ښه خبره ده که نه؟ جواب دا دی چې هجرت خالص دینی عمل دی، خالص دینی کار دی. صحیح شو. او نکاح اگر چې دینی کار دی خو د دنیوي کار امیزش او ګډون پکې شته، ځکه لذت دی که نه، یو خواهش دی، نو دنیوي خواهش هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مربی و د صحابه، تربیت یې کاو، مصلح و. مربی او مصلح له پکار دی چې زیر تربیه کسان په وړو وړو خبرو راونیسي. ځکه که استاد او مربی وړو وړو خبرو باندې چې شمپوشي وکړي چې زه خیر دی مړه، نو بس هغوی د ذهن نه د هغې وړو خبرو وقعت لرې کېږي، مستحبات بیا نه کوي. نو استاد او مربی له پکار دی چې وړو وړو خبرو شاګردان ونیسي، هغوی سره یو احساس پیدا شي. تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه؟ تاسې په خبره پوه شئ که حضرت تانوی رحمه الله لیکلی دي، زمونږ مجلس ته یو کس راغی،
او هغه مجلس ته رانه وته سلام یې وانه چاو. حضرت تانوی رحمه الله موریدو سلام یې ونه کړ. صحیح ده. نو ده ورته وایي ما ورته ویل چې اوځه بیا راشه چې سلام دې واچاو نو ته ناست دی. ووتو بیا راغی السلام علیکم موږ ورته کېنه وعلیکم السلام. صحیح شو. وایي د هغه دپاره دا یو ځل وتل یو لس قدم اخیستل او بیا راتلل دومره و چې ټول ژوند کې هغه ویلې چې ټول ژوند کې ما نه چېرته سلام نه دی پاتې شي. او که دلته خاموشي شوې وه نو بیا به هغه مجلسونو ته تو سلامونه به یې نه اچول. تاسې پرې پوه شئ. نو ګورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا تهدید زورن او رټنه ځکه وکړه چې نبی علیه السلام مربي و. مربي له پکار دي چې په وړو وړو خبرو شاګردان راونیسي په غلطۍ هغه اصلاح کیږي. نو اگر چې نکاح یو امر شرعي دی خو دنیوي دی صحابو ته دا تعلیم او ترغیب ورکړه چې دینی کار دا به خالص د الله دپاره کوئ بل شی به پکې نه راګډوئ. اگر که دا بل شی شرعي شي اگر چې دا بل شی دینی عبادت دی بل شی به پکې نه راګډوئ نو دنیا خو به پکې خود نه راګډوئ. په نکاح کې اگر چې عبادت دی خو د دنیا میزش او ګډوډیشن پکې شته که نه دا به په یو امر دینی کې نه را شریکوئ. امر دینی دا به خالص د الله دپاره کوئ نو دنیا کې به هم ښه او آخرت کې به هم فایدې خالص د الله دپاره. شپږم بحث مقصود من الحدیث. ما هو المقصود من الحدیث؟ دا حدیث مسوق دے للتفرقة بین الاعمال شرعا. تا تداخی چه کم عمل شرعا معتبر دے و کم عمل شرعا معتبر نہ دے. شرعا حق عمل معتبر دے چه کم کے نیت صحیح او کم کے چه نیت صحیح نہیں اگر کدیر خواہ عملی خو شرعا اغیتا اعتبار نشت. دویم مقصد ترغیب ورکی تصحیح د نیت تا او ترہیب من الریا. مقصد د حدیث دار ریا نه دے منع کئی ریا و نکی و نیت صحیح کا. وم بحث نوعیت د حدیث او طرق متعدده د حدیث. نوعیت د حدیث دا حدیث غریب دے او پرد دے صرف یو صحابی روایت کرے. طرق متعدده د حدیث پنځه دي. انما الاعمال بالنیات دا یو طریقه ده یو سند سره د راغلی. بل سند کې انما الاعمال بالنیت نیت مفرد راغله. دریم الاعمال بالنیت انما پکې نشته او نیت مفرد. دریم العمل بالنیت عمل مفرد دی او نیت مفرد. پنځم الاعمال بالنیات دواړه جمع دي خو انما پکې نشته. هلکه یې پوه شئ پې که پې پوه نشي دا مختلفې طریقې راغلي دي دې حدیث کې. اتم بحث تشریح د الفاظو د حدیث او اعتراضات او جوابات. دا بحث ګورئ مهم دی دې ته خیال کوئ. عن عمر دا جار و مجرور دی او دا جار و مجرور متعلق غواړي او د متعلق ته ظرف وایي. د متعلق ته ظرف وایي. د جار و مجرور ته څه وایي؟ هلکه ظرف خو یا زمان یا مکان دې ته ولې ظرف وایي؟ چاله ورځي ظرف خو یا زمان یا مکان. جار و مجرور خو نه زمان دی نه مکان. دې ته ظرف توسعا وایي مجازا ورته ظرف وایي. لکه پیل چې په خپل وجود او په صدور کې
په صدور او وقوع کې د زمان او د مکان نه بغیر نشي کېدی، همدارنګې د جار و مجرور نه بغیر نشي کېدی. لکه په پوه نشي، لکه ضربت زیدن، ضربت زیدن بالخشبتی، زید می وواهه په څه می وواهه؟ لرګي. نو دا اوس ضروري ده چې ضرب خو دې وکړو، خو دا ضرب یا د شپې شوی یا به د ورځې شوی، یا به کور کې شوی یا به جماعت کې یا به بازار کې شوی. نو زمان او مکان ته پکې محتاج دی که نه؟ وقوع صدور کې پیل. همدارنګې دا ضرب یا په لرګي شوی یا به بلیت شوی. هلکه پې پوه شئ، دې ته هم پکې احتیاج شته. نو دې ته ضرب توسعا او مجازا وایي. دا عن عمره د دې متعلق څه شی دی؟ د دې متعلق رویه دی. رویه هر ځای کې چې صحابي باندې عن داخل شوی، عن فلان عن ابي هريره، نو تقدیر د عبارت د څه دی؟ رویه عن ابي هريره، رویه عن عمره. عمر ابن الخطاب ابن بارک قاعده ده، ابن چې کله د عالمین او متناسلین په منځ کې راشي، متناسلین چې نسل یې وي، پلار زوی، نو د مخکې د پاره به صفت او رستی ته به مضاف او الف به کټ کېږي لفظا او کتابتن. وای نشي ابن بنا وای چان عمر ابن الخطاب، ان عمر ابن الخطاب، ځکه د عالمین او متناسلین په منځ کې راغلی. خطاب په فتحې د خا سره او تشدید د طا سره دی. عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب بنا وای، خطاب دی. قال اول درویه د پاره بیان دی، او قال ثانی د قال اول د پاره مقوله ده، او انما الاعمال بالنیات دا د دویم قال د پاره مقوله ده. هلکه پې پوه نه شئ، انما الاعمال بالنیات دا متن د حدیث دی، دا د دویم قال د پاره مقوله ده، او دویم قال سره د مقولې نه د اول قال د پاره مقوله ده، اول قال سره د مقولې نه دا د رویه د پاره بیان دی. انما د حصر او تخصیص د پاره راځي، ځکه چې په مقام د نفي او اثبات کې ده. انما په مقام د چا کې ده؟ ما ته لږ وګورئ، قرآن کې خدای وایي انما تجزون ما کنتم تعملون، بل ځای کې وایي وما تجزون الا ما کنتم تعملون. ما الا نفي او اثبات شو که نه؟ ګورئ د دې په ځای بل ځای کې صرف انما ذکر کړل. یا لکه انما على رسولنا البلاغ المبين، بل ځای کې وما على رسولنا وما على الرسول الا البلاغ المبين. انما د څه په ځای راځي؟ د نفي او اثبات په ځای باندې. نو انما د حصر او اختصاص دپاره، ځکه نفي او اثبات د حصر او اختصاص دپاره یې که نه؟ هلکه تاسې پې پوه نه شئ که د ابن عطیه نه یو قول نقل دی چې انما د حصر دپاره نه ده، انما بسیطه ده که مرکبه ده. انما مستقل کلمه ده که د ان او د ما نه جوړه ده، مرکبه ده. یو قول دا ده چې انما بسیطه ده، د ان او د ما نه ده جوړه. دویم قول دا ده چې مرکبه ده، د ان او د ما نه. که چې ان خو ان شو، دا ما چې شو په انما کې. یو قول دا ده چې دا ما کافه ده. تاسو دی ترکیب کتابونو کې کتلی انما کافه او مکفوفه، کتلیم دی انما ته څه وایي؟ نو ان د ما پکې کافه شوه او ان مکفوفه شوه که نه؟ دواړو ته کافه او مکفوفه وایي. پوه نه شئ؟ ان بنده کړلی شوې ده د عمل نه، نو مکفوفه شوه. چا بنده کړې ده؟ نو مای کافه شوه. لکه پې پوه شئ؟ دویم قول دا ده چې دا په انما کې دا ما زائده ده، د تاکید د پاره ذکر شوې ده. دریم قول دا ده چې دا ما نافیه ده،
الکه تاسو په پوه شئ دا په هغه صورت کې که انما مرکبه شي که بسیطه شي خو بیا هېڅ خبره نشته پکې بس مستقل کلمه ده څه نه ده جوړ انما د قصر دپاره راځي انما د څه دپاره راځي انما الاعمال بالنیت بس اعمال په نیت دي بس په بل څه نه دي قصر دې ته وایي پوه نه شئ طرق د قصر څلور دي تاسو مختصر معنی کې ویلي دي که نه دي ویلي د قصر څو طریقې دي اول نفی او اثبات دویم انما دریم تقدیم ما حقه التاخیر دام د قصر د پاره او څلورم عطف څه الکه په پوه شئ عطف دا څلور طرق د قصر دي قصر بیا تاسو ویلي دوه قسمه ده قصر حقیقي او قصر اضافي او بیا بل تقسیم قصر کې دا چې قصر افراد دی او قصر قلب دی او قصر تعین دی لکه تاسو ماته لږ وګورئ انما الاعمال بالنیات کې کم قصر دی قصر قلب دی که قصر افراد دی که قصر تعین دی که ستا د مخاطب دا یقیني د هغه عقیده دای چې دارومدار د اعمالو په نیت نه دی په بل یو شي دی او ته وایې چې نه دارومدار صرف او صرف په عمل دی په دا نیت دی نو دې ته قصر قلب وایي هلکه تاسو پې پوه شئ او که د هغه مطلب دی چې دارومدار د عمل په نیت هم دی او په بل سم دی او ته وایې دارومدار د اعمالو صرف په نیت سره دی نو دا قصر افراد او که د هغه د عقیده چې دارومدار د عمل په یو شي دی خو چا به څه نیت به وي که بل شی به وي او ته وایې انما الاعمال دارومدار د عمل صرف په نیت دی نو دې ته قصر تعین وایي هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ الاعمال جمع د عمل ده کار ته وایي پیل هم کار ته وایي خو د عمل او د پیل په منځ کې فرق هلکه لیکل کوئ دا لیکئ دا به هم په کار راشي یا شاعر وایي ما د زړه په وینو تحریر که نادانان به دې په ټیپرو خرڅوي نه یا ډېر داسې عالمان تېر شوي چې هغوی لیکل کړي دي او هغه لیکل بیا خلکو خرڅ کړي دي په کباړ کې مولانا شمس الحق افغاني ډېر غټ شخصیت تېر شوی متکلم اسلام د علماء دیوبند کې څلور متکلم اسلام و مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله صحیح شو او مولانا شبیر احمد عثمانی او حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلوی او مولانا شمس الحق افغانی دا څلور د علم کلام ماهرین او د دې لایق و چې متکلم اسلام دی ورته صحیح ده نو د ده بچي چې و هغه دغه و نو مطلب د ده کتابونه به بیا خرڅول کباړ دکان کې به د ده کتابونه نو منګه دا ګورئ دا چې زر ته څه وایم دا ما ډېره مطالعه کړې ده ډېر کتابونه مې اړولي راړولي هغې نه مې مواد برابر کړي دي نو که تاسو دا ووایه موقع راله بیا شاګردانو له وایي نو دا به هم ډېر په کار راشي تاسو به ډېرو شرحو د ډېرو کتلو نه مستغني کړي او ډېرو شرحو کې خو به دا خبرې خو دې ترتیب نه په مستغني کړي دا ترتیب به تاسو ته ډېر مفید راشي تاسو په خبره باندې پوه شئ نه دې دا با بې ځایه مه ګڼئ چې دا شپږ نمبرې دی او خبره خلاصه شوه او څوک ورته اوده او که نه څوک ورته سر ګروي او څوک سټ ګروي شپږو نمبرو له دا ځي که نه دا لیکئ څه لیکل کوئ عمل او فعل په منځ کې څه فرق دی آخرت هم انشاءالله ډېر ښه دی صاحب مشکات سره به مخامخ کېږئ که نه که به نه مخامخ کېږو یا ستاسو سپارش به کوئ انشاءالله چې خدای دا جنت ته بوځه که زما کتاب صحیح ځای کې ویلی یقین وکړه ډېر به خدای ته به وایي ډېر به ورته ښایي دا جنت ته مه راوله دی زما د کتاب بېعزتي کړې پلان کې مولا نه ویلی هغه پرې نه پوهېده تاسو ته زه یقین سره وایم ستاسو سپارش به کوئ انشاءالله تاسو پې پوه شئ او داسې مولیانې وایي چې بس هغوی پې پوهېږي نه نو هغوی به سپارش بیا کوي
اب وای دا ګډ وډ ویلې دی او چې صاحب مشکات ژوندې وي او دا سبق یې اورېدلی وی نو یقین به خدای وکړه چې ډېر به خوشحاله شوی نه یقین درته یقین سره درته وایم پیر صاحب داسې ده که نه ده ډېر به خوشحاله وي عمل او پیل په مین کې څه فرق دی صاحب د قاموس وی عمل او پیل لفظین مترادفین دي تاسو ته ما ویلي چې کوم لفظونه مترادف وي دوه نو هغه متساوي په صدق همي او رجع موجبتین و کلیتین ته کېږي نو کل فعلین عملون او کل عملین دا صاحب د قاموس قول دی دیم امام راغب وی د عمل او د فعل په منځ کې فرق شته شان ورشا کشمیری رحمه الله رایا هم دقه دا چې فرق شته هغه وی فرق پکې مفهومن هم شته او استعمالن هم پکې شته هغه وی مفهومن فرق پکې دا دی چې د عمل په مفهوم کې استمرار معتبر دی او د فعل په مفهوم کې استمرار نه دی معتبر پوه نه شوي عمل هغه کار ته وایي چې همیشه کیږي او فعل چې یو ځل وشي بس کافي ده د عمل په مفهوم کې استمرار دی او د فعل په مفهوم کې استمرار نشته دی مفهومن فرق دی نو عمل په مرتبه د بشرط شی کې چې بشرط الاستمرار دی او فعل په مرتبه د لا بشرط شی کې شو نه پکې استمرار شته او نه پکې عدم الاستمرار شته دا مرتبه د لا بشرط شی استعمالاً فرق دا دی چې عمل کې تدریج دی او فعل کې تدریج ضروری نه دی عمل رو رو کیږي او فعل کې تدریج نه دریم فرق چا کړی دی چې عمل څه ته وایي ما صدر عن المکلف او فعل څه ته وایي ما صدر عن المکلف وغیره که د مکلف نه صادر شي او که د غیر مکلف نه صادر شي هغې ته څه وایي فعل ورته وایي هلکه پوه نه شئ که څاروی چاته الله ته ورکړي نو دې ته فعل وایي فعل البهایم عمل البهایم نه شي ویل هلکه پې پوه شي فعل څه ته عمل څه ته وایي ما صدر عن المکلف او فعل عام دی ما صدر عن المکلف غیره دواړو ته ویل کېږي فعل البهایم ویلی شي عمل البهایم نه شي ویل بالنیات نیات د نیت جمع ده او نیت مصدر د باب ضربه ده نوا ینوی نیتن نیت په لغت کې قصد وایي او په اصطلاح کې توجه القلب نحو الفعل ابتغاء مرضات الله توجه القلب زړه متوجه کول نحو الفعل فعل طرف ته ابتغاء مرضات الله دې دپاره چې خدای راضي شي دې ته نیت وایي دا د نیت اصطلاحي تعریف شي اراده او نیت کې فرق شته که دواړه یو شی دي اراده او نیت په منځ کې فرق شته د شیء مراد د صدور قصد اراده وای په اراده کې د مرید د غرض دخل نه الکه تاسو په پوه نه شئ کنه د شیء مراد د صدور قصد اراده وای
دې کې د مرید د غرض دخل نه چې مرید پکې څه غرض شته که نشته اراده کوونکي نیت هم قصد ته وایي خو د ناوي به پکې څه غرضي لکه ته یو عمل کې غرض دې پکې د الله رضا ده که نه دې وجې نه خدای ته ناوي نشي ویل کېدی نیت کوونکی مرید اراده کوونکی ورته ویلی شي وما الله یرید ظلما للعالمین هلکه ستاسو سر خلاص شي که خلاص نشي الله ته ناوي ځکه نشي ویل کېدی چې افعال د الله تعالی معلل بالاخراج نه دي د بعضو متکلمینو دا رایه ده ټولو نه ده بعضې وایي افعال د الله تعالی معلل بالاخراج دي مواضع د استعمال د نیت نیت په کم ځای کې استعمالیږي اول نیت سره تمیز د عبادت وشي د عادت نه مثلا مریضم ډوډۍ نه خوري او روجهدارم ډوډۍ نه خوري نو کم یو عبادت دی د روجهدار نه خوړل ځکه دې کې نیت دی که دویم تمیز پکې د عبادت وشي د بل عبادت نه یو عبادت پکې د بل عبادت نه جدا شي لکه د سار سنت هم ډک دي او فرض هم ډک دي اوس دا به څنګه جدا کې سنت کې وایي نیت کوم زړه د اخلاصه 2 رکعاته سنت او فرض کې وایي 2 رکعاته فرض نو تمیز د عبادت وشو د بل عبادت نه کني شیخ یو دی که دریم یادا چې نیت سره تمیز د مامور به وشي د غیر مامور به نه لکه سړی حج د الله د پاره کوي دا مامور به دی او که د ریا د پاره کوي نو دا غیر مامور به دی نو نیت سره به تمیز د مامور به د غیر مامور به نه راشي لامرئن وانما لامرئن یو روایت کې دسی دی وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى د امرئن د لفظ خصوصیت دار چې اعراب په 2 حرفونو جاری کیږي الکه خیال مشته کنه ها جانی زیدن رایت زیدن مررت بزیدن اعراب صرف په دال جاری شي په یو حرف په یو جاری کیږي کا محل اعراب خو یو حرف الکه په پوهڅ او د امرئن خصوصیت دار چې اعراب په 2 حرفو جاری جاءنی امرؤن رأيت امرأن مررت بامرئن پرا او حمزه دوړ باندې جاری الکه په پوهڅ فمن كانت هجرته الى الله هجرت هجر يهجر د نصر ينصرون ترک ته وای لغت کې او اصطلاح کې په 2 قسمه ده په 3 قسمه ده هجرت اول ترک دار الکفر والاتيان الى دار الاسلام دار الکفر پر خودل او دار الاسلام تراتل دویم ترکو مواضع المعاصی والاتيان الى مواضع الطاعات د ګناه ځایونه پر خودل او د عبادت ځایونه تتلل دې تم هجرت وي دریم ترکو کل ما یشغلک عن ربک هر هغه څه چې د رب نه دی په بل کار مشغولي هغه ټول سيزونه پر خودل دا اعلی هجرت دی قرآن کریم کې 3 قسمه هجرت خدای ذکر کړی دی په 14مه پاره کې سورۃ الکهف اول هجرت له حفاظت الدین د دین د حفاظت لپاره لکه اصحاب کهف چې غار ته هجرت کړو دا یې څه دپاره کړو چې زمونږ دین محفوظ شي دویم هجرت د تعلیم دین د دین د زده کولو دپاره لکه موسی علیه السلام چې خضر علیه السلام ته هجرت کړو دا یې څه دپاره کړو دین د زده کولو
او دریم هجرت لنشر الدین د دین د خورېدو دپاره اشاعت الدین لکه ذوالقرنین چې هجرت کړی ذوالقرنین مشرق او مغرب ته تللی و که نه سفر یې کړي دي څه دپاره چې دین خور کړي او هوجر په زمې د هند سره هوجر او بوجر ګډو وډو ته وایي هوجر بوجر دنیا دا ناقص واوی ده او یا محموز اللام ده که ناقص واوی شي دنا یدنو دنو قرب ته وایي دنیا ته دنیا ځکه وایي د آخرت په نسبت موږ له نږدې ده که او که دا محموز شي نو بیا به د دناعت نشي دناعت رزالت ته وایي خصاصت ته دنیا ځکه وایي د آخرت او جنت په مقابله کې دا ډېره